العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وړاندې د منافقانو دا صفتو چې اول خدای مال لګئی نو او قبل فرض لګئی نو هم دړه نه لګي. الله فرمایل که په خوخه لګي او که په ناخوخه خو دا صدقات الله نه قبلوي. نو عجیب دا ده چې الله دوی پیدا هم کړه او بیا دوی د الله خلاف دي او الله ولا مالم خډیر ورکړي دی، اولاد مولا خډیر ورکړي. نو عجیب ده چې دا د الله دشمنان دي، نو بیا الله دا مال او دا اولاد او دا ارث ولولي ورکړي. نو الله پیغمبر ته فرمایي او بیا داسې هر مخاطب ته فرمایي چې دا دوی ته کوم مال اولاد دنیا ورکړي شوی ده، دا د دوی د محبوبیت او د غوروالي نښه نه ده چې ګینې دا الله ته ډېر خوښ خلک دي بلکې دا حقیقت کې د دوی دپاره غم او مصیبت دی. دا د دوی دپاره د ګریف ذریعه ده. په دې کې د دوی خیر نشته. مال او اولاد اله خیر وي چې د انسان دپاره د آخرت معاونت شي، او چې د آخرت د بربادۍ ذریعه یې بیا خو مال اولاد نقصان دې سیز دی. فلا تعجبک، تعجب کې دیوانه چې تا لره اموالهم د دې ډېر مالونه ولا اولادهم نه د دوی ډېر اولاد، چې دا د الله دشمنان مخالفین بیا ولا الله دا دومره هر څه ولې ورکړي. نو الله فرمایي انما یرید الله، بیشک الله غواړي لیعذبهم چې دوی له عذاب ورکړي بها په دې مال او په دې اولاد فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې دا د انسان دپاره عذاب شي. وجه دی چې د کم انسان مال او اولاد څومره وي دومره به د هغې پریشاني وي. مال دې ډېر دی دومره به دې پریشاني وي، اولاد دې ډېر دی دومره به دې پریشاني وي، او چې څومره کم دي نو دومره به دې پریشاني هم کم. او یو سړی وایي چې مال سیوا شي نو ضرورتونه به پوره شي. نه، څومره چې دا مال سیوا کیږي دا نه چې ته به مړېږې، ته به د نور سیوا والي فکر کوې، نو ښه به په غم کې چې دا څنګه سیوا شي. د دې سره به تا سره غم دی، هسې نه چې تاوان وکړمه دا مارکیټ میں خراب شي، دکان میں خراب شي، کاروبار میں خراب شي. همدارنګې چې ډېرې موقع داسې خلک تمه کوي چې یاره دلته دې مال ولګوي او پکې ته خو کلکې لګویم، نو دا د سره بل غمي هسې نه چې مسکینان فقیران څوک یې رانه وغواړي. دا تمامې خبرې د مال سره نه ختي. او چې د دنیا نه ځي نو به دقه شانتې پریشاني چې یاره دا دونه ګټه مال اولاد داسې پاتې شو، دا بلډینګ نه داسې پاتې شو. په خلاف د هغه انسان نه چې څومره دا څیزونه کم وي دنیایي متاع. غریب دی د ورځې پیدا کوي، ماښام یې خوري او بیا ښه بېغمه په سړه سینه خوب کوي، هېڅ فکر ورسره نشته چې ګینې دا مال به څنګه ډېرېږي، هغه هسې ډېروالی نشته. هغه سره دا فکر نشته چې هسې نه څوک رانه غله وکړي، نو چې څه شتي نو د څه شي به غله وکړي. هغه سره د تاوان فکر نشته دی چې څه شتي نو تاوان د کوم ځای نه راشي. او چې د مرګ مسله راشي نو پریشاني نشته، خو یا د دې ځمکې په سر پروت یا د ځمکې لاندې پروت. ځکه یو کس دې نه تعبیر کوي که ما هیچ نداریم غم هیچ نداریم، دستار نداریم غم پیچ نداریم. وای چې سره سره شتې نه نو غم را سره د هېڅ څیز نشته.
او کم از کم وی پټکی مې نشته، نو چې پټکی نشته نو د تاوولو غم را سره نشته. که دا پټکی دې پیدا کړو دا یو غم به د سره چې دا خو تاول خو غواړي، او چې پټکی نشته نو د تاولو غم د سره نشته. نو معنا چې څومره د مسلې کمې وي دومره به د غمونو نه خلاص یې، او چې څونه مسلې سیوا کې نو دومره به د غمونه سیوا کېږي. تجربې سره تاسو کتی شئ څومره غریبانانی څومره کمزوري دی به چرته هم ونه وایي چې ګینې ما د خوب دپاره ګولې واچولې، دی به چرته هم ونه وایي یره چې ګینې زما پریشانی دومره شوله. په خلاف د که د خوبونو مسله د تمامو ته پریشانیانې وي نو الله فرمایي لیعذبهم، د دوی دپاره عذاب دی فی الحیات الدنیا. اوس هغه مال اولاد چې هغه د آخرت دپاره مددګار شي نو دا خو به ډېر کم خلک داسي چېرته به په وړو کې د مالګې حیثیت هم نه لري چې د هغه د تمامه روزي حلالی، کاروبار دی حلالي، په حلال طریقې ګټلی دی، په حلال ځای کې لګوي، یا د اولاد ستا هغه شان تابعدار شي چې دې څنګه غواړي هغسې دی ژوند تېر کړي، نو دا به ډېر لږ خلک نور زیات خو بل شانتي، نو چې بل شانتي ځکه دا عذاب دی. او مجاهد رحمه الله فرمایي وی دې آیت کې تقدیم او تاخیر دی. تقدیم تاخیر دا معنی چې بعضې ټوکړې د بعضې سره مخکې رسته شوي دا خپل یو د کلام حسن وي، خو که ته سیده ساده مضمون جوړې هغه سیده ساده مضمون وی داسې دی فلا تعجب که تعجب کې دیوانه چې تعالی را اموالهم د دوی مالونه او د دوی اولاد. انما یرید الله بشک اراده کوي الله پاک، اراده کوي الله پاک چې کوم دی دسو دا فلا اموال او اولاد دا په تعجب کې دی ما چې وفي الحیات الدنیا دا را مخکې کړي د دوی چې دا مالونه دي د اولاد دي په دې دنیا کې په دې تعجب مه کوه چې ګینې دا دونه مال یې ولې دی او اولاد یې ولې دی، دا فی الحیات دا به د هغې څه ولګي. اوس به دا ټوکړه ته بیله کې چې هر کله تعجب نه کې او الله وله دا مال اولاد ورکړی نو ولې ورکو. انما یرید الله بشک اراده کوي الله لیعذبهم چې دوی لره عذاب ورکړي بها په دې مال سره آخرت کې د عذاب دپاره ونه ساتلي. وتزهق انفسهم لاړ شي د دوی نفسونه وهم کافرون او دوی به وي کافر. ویحلفون بالله دوی قسمونه خوري په الله باندې انهم بشک دوی لمنکم ستاسو نه دي. من کلمه ویلې د مؤمنان یو په دې قسمونه خوري چې موږ مؤمنان یو. الله فرمایي وما هم منکم دا نه دي ستاسو نه، اړلکې ستاسو نه نه دي، اړلکې خو کفر دی. دا جدا ټکی دی چې هر کله د په خوله کلمه ووې ځان د مؤمنانو سره ایثاب کو. شریعت دا دی چې همدغه ظاهر ته به ګورې بس مؤمن دی، تمامې خبرې د ایمان په د صادقې دي، جومات ته راځي، لمونځ کوي، روژه نیسي، جنازې ده، دفنې دی، دا ټولې مسلې به په دې ورته کلمې به اگر چې د باطن کې کافر دی نو تا ته خو پته نشته، هغه الله ته پته ده، خو دنیا احکام په دې جاری وي. نو الله فرمایي دې قسمونه خوري وما هم منکم دا ستاسو نه دي ولکنهم لیکن دوی قوم داسې قوم دی یفرقون چې دا یریږي. په خولې کلمه ځکه ویلې چې ستاسو نه یریږي، کلمه ونه وي خو بیا وجنئ ای د مرګ نه یریږي نو ځان یې بچ کړی دی. د هغه یرې مثال یې دا دی لو یجدون که دی بیا موزي ملجأن ځای د پنایې چرته پناه ورته میلو شي یا چې کوم دی د چا قوم د وجې نه یا سبله وجې نه خو چې پناه اخیستی شي نو او مغرات یا صغار په غر کې چرته سوړه ده سمس ده داسې د پنایې ځای دی او مدخلن یا ځای د داخلېدلو بل داسې ځای چې دی پکې ورننوځي. یو چې کوم دی مدخلن دی او یو مدخلن دی. دا مدخلن په ده کې شدت پروت وي مانا دا داسې رنده کې خلق دي که بالفرض داسې تنګ ځای چې په هغه کې هر سړی نشي ننوتلی، خو دوی چې کوم دی په زور پکې ورننوځي او ځان پناه کوي، هلته هم ځان پناه کوي.
نو لولو الیه دی ګرځي هم دغه د پناهي ځای ته دغه غارونو ته دغه ځای د ننوتلو ته او بیا د یارې د وجې نه داسې روان دي وهم یجمحون او دوی منډې وي یجمحون دا د جموح نه راوتی جموح هغه اس ته وایي چې هغه کنټرولیږي نه یو اس دی واګې دې پکې واچولې تپې سوري واګې د لاس کې نیولي ودرې روانې سلوزي تیز دي دا تابعدار اس وي دویم داسې اس چې هغه بالکل په کنټرول کې نه وي چې تا لا نیولی نه وي به هغه په منډه دی ته لا پې ناست نه چې کوم د هغه د واګو پروا نه کوي خو بس هغه الوتی دی داسې اس ته جموح وي نو چونکې دغه اس نه ودرېږي نه ستا په کنټرول کې دی خو په منډه دی نو الله وی دا داسې یېرېدونکي خلک دي چې د دې سرکشه اس په شانه دوی هغه د پناه ځای ته ځان رسوي نو د دې یرې د وجې نه ایمان ښکاره کړی ورنه دوی په ړه کې خو ایمان نشته او کله کله داسې وشي چې هغه دړه کفر یې ښکاره شي دړه هغه کفر یې ښکاره شي ولو ان ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یلمزوکه چې عیب لګوي په تا باندې فی الصدقات په صدقو کې مختصر مسله داسې وي چې صدقات دا په درې قسمه دي یو فرض وي یو واجب وي یو نفل وي فرض زکاتونه دي د ځمکو عشرونه دي د څاروو چې کم زکات وي دا زکاتونه دي یا چې کم دی د کاروبار او تجارت نه ته پیسې وباسې د زکات دا زکاتونه چې دي متفقه ده دا صرف مؤمن ته میلاویږي دا کافر ته نشي ورکولی دویم هغه مال دی چې هغه نفلي وي عام خیرات دی صدقه ده دا په هیڅ چا باندې پابندي نشته مسلمان ته ورکولی شي کافر ته ورکولی شي ذمیان وغیره چې څوک دی غونډو ته ورکوی شي دریم واجبات لکه سرسایه شوله دا واجبي څیز دی دا نه فرض دی او نه داسې نفل دی آیا دا ورکوی شي نو څه فقها قایل دوي دا غیر مسلمو ته نشي ورکولی غیر مسلمو ته دا نشي ورکولی احناف قایل دي چې ورکوی شي هغوی وایي چونکې دا حدیث کې راغلی دي چې فرضي زکات دا به صرف مسلمان ته ورکوی شي حدیث د حضرت معاذ کې دي چې کله یمن ته پیغمبر علیه السلام لېږلی دی نو دی ورته ویلي چې ته کوم ځای ته روان دا زیات اهل کتاب دي نو اول دوی له دعوت ورکه ایمان ته چې کله ایمان راوړو ستا خبرې ومنله نو بیا ورته وایه اسلام کې 5 منځونه دي چې دا دله ومني نو بیا ورته وایه په اسلام کې زکات هم دی او زکات بدای چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم دا به د مسلمانانو د مالدارو نه اخیستې شي او مسلمانانو غریبانو ته ورکوي شي دا قید دی په دې حدیث کې نو صرف د غریب مسلمان ته ورکوي شي غیر مسلم ته دا زکات نشي ورکولی نو احناف وایي که بالفرض دا حدیث نه وی بیا به په زکات کې هم دا پابندي نه وه خو د زکات پابندي چې مسلمان ته پیدا کړي دی حدیث پیدا کړي ده او د زکات د فرضیاتو نه علاوه نورو کې داسې پابندي نشته نو چې نشته نو دا عامه د هر چا ته ورکوی شي دا خو یو قانون شي اوس دا منافقان چې دي دا خو په خولې کلمه وایي دا خو په خولې کلمه وایي نو اگر چې کافر دی د قانون تر مخه دله زکات نشي ورکولی دا کافر دی په دې امت متفق دی چې فرضي څیز غیر مسلم ته نشي ورکولی نو دله زکات نشي ورکولی کافر دی خو پیښه دا ده چې دی په خولې کلمه وایي او د مسلمانانو په ډله کې دی او شریعت او اسلام هغه له حکم د مسلمان ورکړی دی اگر چې کافر دی او حکم له د اسلام د اصولو برابر د مسلمان ورکړی شو ځکه خو جومات ته را روان دی ځکه خو په غذا کې هم د سره شریک دی ځکه په نورو اعمالو کې اگر چې الله ته پته ده چې دا کافر دی خو هغسې پې پرده چلې ده او حکم یې د اسلام وله ورکړه نو چې هر کله ول حکم د اسلام ورکړه ته خو د باطل نه دی خبر نو که فرضي زکات ته منافق ته ورکړو ټیک دی اگر چې د دپاره اسلام شرط وي خو چونکې دی ظاهري کلمه ویلې ده په همدې ظاهر باندې اعتبار دویم څیز هغه وي کوم چې
غنیمتونه دي. نو ښکاره ده چې په غنیمت کې مسلمان د هغې سره ملګري مسلمانان د چا باطن به نه لټوي. نو چې نه لټوي لحاظه غنیمت حاصل شي. دا چې څونه غازیان دي کلمه ګو خلک دي په دې غونډو تقسیموی شي. دا خپل چې کوم د غزا د مال تقسیمي اصول دي په هغه به تقسیموي. دا طریقې یو موقع نبي کریم علیه الصلاة والسلام همدغه شانې تقسیمات کول. څه حضرات دا ذکر کوي چې کوم د حنین د غزا سره بعضې په دې باندې نور اشکالات هم ذکر کوي. د مخکې د واقعاتو وی چې مکه مکرمه فتح شوه، وروسته د حوازن غزا پکې راغله او ډېر لوی غنیمتونه حاصل شوه. بیا مو د هغه تفصیل درته وی چې پیغمبر علیه السلام زیات مال مکې والاو ته ورکړی دی. نو دا په دوی باندې 100 200 لانې داسې مالونه په دوی تقسیمي. څه فرمایي بعضې انصارو ضعیفو هغوی خبره کړې ده او بعضې په نورو پسې وایي. نو څوک دا ذکر کوي دا معاتب ابن قشیر دی. معاتب ابن قشیر دا یو منافق و د دا دی. او بعضې فرمایي دا ذوالخویسره ورته وایي. ذوالخویسره د خپل نوم دی خرقوس. د خرقوس اعتراض کړی دی. نو دا وایي عبدالله ابن مسعود سے فرمایي د پکې دا وایي چې دا کم تقسیم پیغمبر وکړو نو په دې کې عدل ونه کړو او دا کم تقسیم چې کوي په دې کې د الله رضا نشته. عبدالله سے ورته دا ته څه بکواس کوې؟ زه به خامخا پیغمبر ته دا ویم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې خبر شو د پیغمبر علیه السلام د غصې نه دا رنګ بدل شو. دی یې راوغوښتو وی چې زه عدل ونه کړم داسې بل څوک شته چې هغه عدل وکړي او چې الله جل جلاله د الله پیغمبر انصاف ونه کړي بل داسې شته چې هغه انصاف وکړي. زه بیا خو دغه نه کوم. حضرت عمر را مخکې چې د الله پیغمبر ته اجازه وکړه دی ستا په تقسیم اعتراض کوي چې دا څه رواج وځو. پیغمبر علیه السلام یې نه د دنیا خلک به اعتراض کوي چې پیغمبر خپل ملګري ووژني. کلمه خو ویلې ده که نه ظاهري خو ملګری دی. البته دونه وی چې د دې سړي په نسل کې به ډېر ګنده خلک پیدا شي او د الله پاک عجیبه شان دی که نه چې دا څومره د ګمراهۍ بنیاد دی دا د بېادبۍ نه شروع شي. دا د بېادبۍ نه شروع شي. د ټولو نه لوی بېادبه ابلیس دی. خو الله پاک ورته سجده کوله که تا ته چا ویلي خړتې کوه خو د الله حکم دی منه. د الله خبره ده چې ومنه. نو دا لوی بېادبه و. دته سجده وکړه. دته ګوره او ما ته ګوره. د خاورو پیدا دی او زه پلانی یم. دا لوی بېادبه و ابلیس. داسې چې هر یو ګورې نو هغه به تقریبا بنیاد به د هغه د بېادبۍ نه شروع. دا خرقوس بېادبه د پیغمبر په شان کې دا خبرې وکړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل د ده نه به داسې نسل جوړ شي ابه د دین نه وتلي. که ته چې کوم دی منځونه ګوري نو ته به حیران یې چې منځونه خو دا خلک کوي. روجو ته ګوري ته به حیران یې چې روجې خو دی نیسي. چې هر عمل ته ګوري نو تا ته به خپل ځان بېدینه ښکاري او دا به ته دیندار ښکاري. دومره به دی په اعمالو کې ځان ښایسته ښیي. خو لیکن دا د دین نه داسې وتلي دي لکه څنګه چې سړی په ښکار باندې ګزار وکړي ښکار ولګېد هغه نه اخوا کارتوس او د هغه نه غشی ووتو دې خوا تا سره صفا لرګی پاتې دی لینده پاتې ده غشی اخوا پروت دی صفا د څه پکې نشته او دې خوا پکې منځ کې ښکار مړ شو. اخر دا ښکار څنګه مړ شو؟ دا په دې باندې سارانۍ غویی ویشتو غشی تېنه تیرو بیر ووتو غشی لاړ هلته صفا پروت دی. هغه وایي زه خبره هم نه یم لینده ستا په لاس کې ده په دې کې هم څه نشته او په دې منځ کې څیز مړ دی. وایي دقه شانتې به دا د دین نه داسې وتلي سره د دې نه منځونه به تا ته عجیبه ښکاري. روجې هر عمل قرآن به لولي او قرآن به د مرۍ نه ښکته کېږي نه په دې خوله کې به ډېرې ښایسته خبرې ښکته کېږي به نه ښکته کېږي دمه نه چې عمل یې پرې نشته خو بس سوی لګی دی خبرې به ښایسته د دې نه به یو سړی پیدا شي
رنگ به تور وي، لاسونه به چې کوم دی هغه کچ کچ وي، او د لاسونو په دې سر باندې به داسې غوښه وي او داسې لکه څنګه چې د زنانه سینې دي، هغې باندې به ویښتۍ لکه څنګه چې د پیشو لکۍ ده. دا چې کوم دی د مسلمانانو مقابل کې به ولاړي. په دې وخت کې به بهترین انسان هغه چې دی مړ کړي. دا د پیغمبر علیه السلام وخت کې خبرې وې تېرې شوې. وروسته زمانه شیخیان لاړ، عثمان صاحب لاړ، حضرت علی صاحب خلافت راغی. د صحابو منځ کې معمولي غونډې اختلاف راغی، حضرت معاویه او د حضرت علی. نور حضرات را پاسېدل، تاسو ولې اختلاف کوئ؟ دا خبره به جوړه کو خیر ده که نه کیبل. علي صاحب ته یو سړی منتخب کا، هغه به یو سړی منتخب کی او کیبل خبره به وکړو. علي صاحب ته ټیک ده، ته په چا باندې اعتماد کې چې ستا خبره وکړي؟ ابو موسی اشعري صاحب چې تاسو وکړه ماته منظور ده. معاویه صاحب ته په چا اعتماد کوي؟ یو کس ته اختیار ورکړه چې کینو خبره وکړو. عمر ابن عاص ته اختیار ورکړه چې عمر ابن عاص سوی منظور ده. دی خبرو ته چې کېناستل، علي صاحب د جماعت نه 8000 کسان یا 12000 کسان ووتل. وی تاسو دونه کافر یې، تاسو دونه کافر یې. ولی الله فرمای ان الحکم الا لله، فیصله به صرف الله کی. علي ته فیصله ابو موسی ته حواله کړه، معاویه ته فیصله عمر ابن عاص ته حواله کړه. تاسو دونه کافر یې. دا هغه خوارج، هغه سړی چې کوم پیغمبر خو عدل ته ووتل، ګستاخي هغه سړي کړې وه، د هغه ګستاخۍ نه بیا دا قصه داسې روانه. دې ته خوارج ورته وایي. دا بنیاد د خوارج. د دوی چې کوم مثال په طور عقیده ده، د دوی چې کوم اعمال دي، موږ د هغې په صفر کې هم نه یو ښه، دومره کلک ځان ګڼي. او سره د دې نه چې دا ګمراه خلک دي، د دوی عقیده ده چې دروغ دي ووې کافرې، دروغ به نه وې، حرام دي وخوړل کافرې، منځ دې قضا کو کافرې، روجه دې خرابه شوه کافرې، سړی دې مړ کو کافرې. دومره سخت عقیده ده، خو د هغې باوجود دا ګمراه دي. پیغمبر وایي دا د دین نه داسې وتلي دي لکه څنګه چې غشی وتلی دی. نو اوس د هغې عقیدې ته وګوره، خپلې ته وګوره، اته نه څونه سخت دي، خو بیا هم ګمراه. دا داسې خلک. علي صاحب پسې عبدالله ابن عباس صاحب ولېږه، لاړ شه دا خلک پویه که دا عقیده مو ګنده ده. عبدالله صاحب دوی ته ډېر نصیحتونه وکړه. اول خو چې عبدالله راغلی نو عبدالله ډېر ښکلی سړی و، بدن نه غټ ښکلې جوړه اچولې ده. دی چې وکتل عبدالله ما هذا، لکه دا دومره مولوي صاحب دې کپړو ته او دې دونه ښکلي لباس ته. عبدالله صاحب ورته ویل تاسو ته دا چې ناشنا او عجیبه ښکاري، ما د پیغمبر په بدن باندې دې نه ښکلې کپړې لیدلې دي. بیا کېناسته، خبرې ورته شروع کړې، د دوی اعتراضونه، عبدالله جوابونه، د اعتراضونه د هغه جوابونه، چې دا ټولې خبرې حل کړې. نو 4000 کسان یې ترېنه سم کړل، دا باقي هغسې پاتې شول. بیا د هغې نه بعد څو مسلې اختلافات جګړې راغلې. یوه جګړه د نهروان ورته وایي، نو علي صاحب چې کوم دی دوی سره وجنګېدو، داسې مړه کړه چې داسې ډب ډیري واچول. بیا علي صاحب وفرمیل لاړ شئ په دې کې به دا سړی وي زوسدیان دا به پکې پروت وي، ویې ګورئ. ملګري راغله چې کوم دی د مړو ډیري پراته دي، ګوري ګوري، وایي نشته پکې. علي صاحب ورته پکې شتې، ویې ګورئ. پیغمبر ویلي چې دا پکې وي، ویې کته وایي نشته. علي صاحب پخپله راغلی، یو یو مړی لرې کوي، یو یو مړی لرې کوي. لاندې د غونډو نه پروت دی چې کوم دی راوچتې که هغه شانتې لاسونه، هغه شی په ویښته، هغه شانې سیس. علي صاحب صدق الله و صدق رسوله، الله رښتیا وایي، د الله پیغمبر رښتیا وایي. څنګه چې پیغمبر ویلي وو هغه شانې دا شتې که نشتې. نو دا هغه خلکو چې کوم بنیاد یې د دې پیدا وایي. داسې موږ یو جماعت بل موږ ته معتزله به ورته وي، که د هغوی عقیده وګورې دومره کلکه او دی څنګه ګمراه، بنیاد یې د کوم ځای نه کېښودی شو، هغه هم دقسې بې ادبه. حسن بصري رحمه الله یو تابعي دی، ډېر لوی عالم دی، مجلس کې ناست دي، شاګردان ورسره دي. یو سړی راغلی د مسالې تپوس یې وکړو، علي صاحب تپوس یې وکړو، حسن رضی الله تعالی عنه لا لږ سوچ کو چې جواب ورکړي.
شاګرد را پاسېده، هغه جواب شروع کړ د ځانه. په جومات کې هغه سر ته ځي او دې سر ته ځي او اوږې خوځوي او لګیا دی بکواس کوي. استاد یې ورته ګوري، شاګرد داسې بېادبه شو. حسن صاحب وویل اعتزل عنا، دا زمونږ نه بېل شو، دا زمونږ د ډلې سړی نه دی. اعتزل عنا، دا زمونږ نه بېل شو، دا هغه ګستاخان. نو الله فرمایي منهم بعضې په دوی کې من هغه دی یلمزو که چې په تا عیب لګوي فی صدقات، فإن اعطوا منها که دوی ته ورکړه وکړی شي صدقه وله ورکړې ردو دوی بیا راضي وي. وإن لم يعطوا که دوی ته ورکړه ونه کړی شي منها د صدقاتو نه اذا هم یسخطون، بیا دوی غصه وي، بیا ستا خلاف وي. ولا تعجبک تعجب کې دیوانه چې تا لره اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم نه د دوی اولاد. انما یرید الله بشک اراده کوي الله پاک لیعذبهم چې دوی له عذاب ورکړي بها په دې مالونو په دې اولاد باندې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا. وتزهق انفسهم لاړ شي د دوی روحونه منه مړه شي وهم کافرون دې حال کې چې دوی وي کافر. ويحلفون بالله دی قسمونه خوري په الله باندې انهم بشک دوی لمنکم خامخا ستاسو نه دي. وما هم الله فرمایي نه دي دوی منکم ستاسو نه اړه کې ایمان نشته. ولکنهم لیکن دوی قوم یفرقون یو قوم دی یریدونکې. لو یجدون کدی بیا موزی ملجأ زیاده پنای او مغرات یا صغار او مدخلا یا زیاده ننوتلو لولو الیه دی ګرځي هغې ته وهم یجمحون او دوی منډې وی. ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یلمزوکه چې عیب لګوي په تا باندې فی الصدقات په صدقو کې. فإن اعطوا منها که دوی ته ورکړه وکړی شي د صدقاتو نه ردو بیا دوی راضي او خوشحاله. وإن لم يعطوا منها که دوی ته ورکړه ونه کړی شي اذا هم یسخطون بیا دوی وي غوسه. الله تعالی شه زمونږ ویل مریدلستان ازاده پاکه په خپل دربار قبول کې صحت نصیب او عافیت نصیب کړي ژوند زندگی په خپل کتاب ښایسته کړي. استغفر الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.